نوم هم څه دی او دا کومه پراپرټي چې ده د دې څه نوم دی او دا کوم پلاټینګ هم چې کړی دا کوم ځای کې هم کړی دی او د دې ټول ډیټیل راکړئ. دا جی زما نوم صادق شاه دی او تقریبا د 16 کالو نه پراپرټۍ کار کوم او دلته په دې کانیور کې مونږ دا ځای اخیستی دی. دا 306 مرلې دی. دا مونږ په 15 په 10 او په دغه چې هر څونه څوک اخلي که نه دا کو څوک 25 مرلې اخلي نو د هغې 60 فوټو فرنټ راځي او کو د هغې نه دغه کېږي نو بس په دې باندې په دغه باندې تقسیمېږي. نو که څوک خواهشمند وي نو ښه په ارزان ریټ او په ښه دغه باندې خلکو ته ورکولی شو مونږ دا ښه مناسب ریټ باندې دی او د دې انتقال چې څوک دغه کوي نو اول د انتقال کوي د هغې نه پس مونږ ته پیسې راکوي. پوه شوې انتقال په لاس دی. پوه شوې او بله خبردار ده چې دا تنګي روډ باندې دی او دا مخامخ ګیس هم دی بجلي د پاسه پې کاروباري دغه دی. دا خو جیب دی تنګي روډ باندې دی. پوه شوې 400 روډ باندې دی او په دې باندې لکه ګیس شته بجلي شته اوبه شته د اوبو دغه شته هر یو څیز سهولیت پکې شته دي. نکاسې هر یو څیز پروګرام پکې برابر دي. زما محمد یونس نوم دی. موږ اخیستلو خرڅولو والا یو او چې څوک پټې یا ځمکه خرڅوي موږ ته اطلاع وشي موږ له ښه ښکلي ډیلران وګورو پاک صفا چې هغوی له مړه نه شي یو ګاهک له مړه نه شي په ښه طریقه باندې هغې له سودا وکړو او مطلب دا یې قوم ته په ښه مناسب ریټ باندې ولګوو او ورکوو یې وله په مناسب ریټ باندې. لوکیشن 400 روډ او کڼیور په مقام باندې دی او 306 مرلې دی. پټرول پمپ ته مخامخ دی. په مین 400 روډ باندې دی او بجلی ګیس ارش او ملکیت او انتقال ارس په لاس باندې دي. 25 مرلې پلاټ را سره دی او که څوک مطلب 20 علي 22 علي 23 علي څنګه چې چا واره راځي هماقسې ورته مطلب دا پلاټ میلاویږي په ارزان قیمت باندې. په نغدو باندې هم دی او چې څوک بس بیا د زمونږ د ډیلر خوښه ده چې هغه څومره موږ له ټایم راکولو هغسې به هغه سره بیا هغه مناسب باندې چلیږو. لاره ټول مین بس مین روډ ته ده. دې کې لارې نشته ټول فرنټ دی. او فرنټ یې زیات دی. دا 80 فوټه 58 فوټ دا لګبګ فرنټ دی. 306 مرلې دی او دا ټول کمرشل دی او دا د کاروبار دپاره ډېر غټه موقع ده ملګرو ته. د کاروباري ځای دی او په مین روډ باندې دی. 400 روډ کڼیور په مقام باندې دی. زمونږ به په مین روډ د پاسه ناست یو زمونږ دفتر دی او نمبر یې لګولي دغه مخامخ پلاټ کمرشل پلاټ برای پیروغ لیکلي 2 نمبرې دی پې یو د صادق شاه صاحب دی یو د عارف حاجي دی. نوم دی موږ د پراپرټۍ کار کوو. موږ دغه شان خلک راشي موږ ته وایي چېرې موږ سره ځای دی موږ کسان بوځو خو موږ مخکې لاړ شو پټوارخانې ته انتقال چیک کړو ملکیت چیک کړو چې دا انتقال د ده په نوم باندې دی یا د ده په نوم باندې نه دی. موږ راشو هغه انتقال وګورو پټوار کې هم چیک کړو بیا موږ تحصیل ته راشو پټوارخانه کې هم غټې پټوارخانه کې هم چیک کړو تحصیلدار صاحب ته هم چیک کړو هغه موږ وګورو بیا موږ مالکانان وګورو داسې ډیلران وګورو چېرې دا ځای دی هغه موږ راوړو کښېني هغه سره موږ ریټ وکړو مالک صاحب مخامخ دواړه کښېنو زموږ پکې دغه کردار دی چې موږ دواړه مالکانان یو بل سره کښېنو زموږ 2% 3% کمیشن ته موږ خپل والو خو موږ پاک شي خلکو له ګورو موږ غلط کار نه ګورو چاله نه چاله ګورو دا موږ دوی له واغسته او موږ ښه ملکیت دی ورسره انتقال دی ورسره رجسټري دی ورسره دې کې چې کوم دی نو موږ د هر څه چک کړه باغې نه باغې موږ له پروټسټاډي باقي راکړي دا کوم دکانداران چې پکې ناست دي دوی سره د 5 کالو 3 کالو شټامونه دي خان ته ناصر خان ته دې نه شټامونه اخېستي چې قریب مال راکوي دوی سره قبضه وه موږ دوی له چې کوم دی ښه میدار پاک ځای نه ګورو الحمدلله پاک ځای دی که د چا خواهشمني په تنګي کې دا په 300 روډ باندې دی کڼیور ته مخام کڼیور نه لږ شان مخکې چوترې پول ورته وایي او دا ټول بې انتهایي ښایسته ځای دی دلته ټول د بارګینو راځي بارګینو جوړي او د کاروبار لپاره بهترین ځای دی مزیدار ځای دی څو خواهشمني موږ یې ورکولی شو دا میاشت دوه دا خو څه خبره نه یار سړی میاشت دوه خلک ګوري او داسې نه چې لکه سړي سره نقدې پیسې دومره وي یا به نه او د دې ریټ هم مناسب دی موږ مناسب ریټ هم لګولی دی دلته به خلک ریټونو تپوس وکړي زموږ کم از کم د هغوی نه ډېره فایده به موږ دې خلکو ته ورکړو. ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو راغلی او د دې ځای د معلوماتو لکه خلکو ته ورسوئ په صحیح طریقې سره. دا خو جي په تنګي روډ باندې دی کمرشل ایریا ده دلته نږدې دلته هاسپټل هم نږدې دی ټیکنیکل کالج هم دلته نږدې دی اپوزیټ سایډ ته جي پیسو پمپ هم شته دی لکه هر څنګه فیسیلیټیز چې یو انسان غواړي خو هغه د مرض په دغه کې وي خو هغه د ګاډي کې تیل میل اچوي هر څنګه سهولت دلته اویلیبل دی او د دې ځای ریټ خو دا خو ډېر مناسب موږ لګولی دی
موږ دا غواړو چې یاره دا وځي په طریقې سره خلکو ته هم لکه ښېګړه ورسي په ښه ریټ ورته میلاو شي او ځای بالکل انتقالي ځای دی پاک ځای دی نو موږ هغې ویورس ته لکه دا دغه کړو چې راشي او د دې دغه نه موقع نه پیدا والي لوکیشن ښه برابر دی ښه ښکلی ځای دی او په ښه ریټ ورته انشاءالله میلاوي